زمونږ اکثر خلک نعت په صورت کې جنت بې ادبي وکړي، نعت په صورت کې د بل نبي بې ادبي وکړي، دقسې یو خپل کلام ښایسته کولو په صورت کې دی څه وکړي، دی د الله او د الله رسول له حدودو نه تېر شي. یاد وساتئ موږ مکلف یو او موږ د شریعت پابند یو او شریعت چې دی هغه ظاهر ته ګوري، شریعت ظاهر ته ګوري. شریعت کې دا نشته چې یاره د فلاني مطلب څه و فلاني مطلب څه و. مطلب دا دی چې یو سړی خپلې ښځې ته وایي چې ته په ما باندې طلاق کوې. اوس طلاق مطلب ازادېدل کېږي، جدا کېدل کېږي. دی وایي چې نه 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 دا خو ما مطلب دا و چې ته له ما نه سیټ شه. په شریعت که تا مطلب و که نه و خو چې دا لفظ د له خولې نه رووتو، که په خندا کې رووتو، که په ژړا کې راووتو، خوب نه علاوه ستا طلاق به وشي. ولې چې شریعت ظاهر ته ګوري. نو دې له جاته ما عزتمندو کله هم چې مونږ قرآن او حدیث متعلق خبرې کوو بیا دې مونږ لږ ځان سره خیال کوو. پخوا یو چېرته خبره مشهوره ده، یو انګریز راغلی او چا چې پاکستان کې تاسو ته ډېر وکتل، وایي چې پاکستان کې 2 شیلونه ډېر زیات دي. وایي هغه څنګه؟ وایي یو پاکستان کې ډاکټران ښه ډېر زیات دي او یو په پاکستان کې د دوی مذهب د ملایانو دي دا ښه ډېر دي. وایي دا څنګه؟ وایي چې معمولي په سر د درد راشي هر یو له ځان نه حکیم او ډاکټر جوړ کړی 2 قسمه نسخې به درته وښایي او دقسې خبره ده. او چې چاته یو خبر ور وړاندې کړې بیا که دی خبر وي او که نه وي دی به تا ته مسله د ځان نه بیان کړي. یاد وساتئ نبی علیه السلام فرمایي چې په یوې مسلې باندې نه پوهېږئ نو دا ویل چې زه نه پوهېږم فرمایي دا هم نیم علم دی. ولې؟ فرمایي ځان دې له ګمراهي وساتلو او بل مسلمان دې هم وساتلو. ځان نه له اټکل نه به خبرې نه کوې. په شریعت کې د ستا اټکل د ستا عقل د تا تعلیم دار و مدار نشته. صرف او صرف علما فقها شریعت مسله چې څه بیانوي هغه به اورې او په زړه سره به یې تسلیموي. زمونږ ډېر داسې کسان وي چې هغه ځان نه د یوې خبرې مقصد دی چې جواب ورکړي. نو ګورې دې کې اجتناب کوئ، ځان نه نه بلکې زه بارها ما دلته په دې منبر ویلي دي چې ځان سره د یو عالم تکړه عالم فقیه عالم نمبر ساتئ. څه قسمه مسله چې راشي هغه ته وړاندې کړه، بس هغه چې کوم جواب درکړو په هغې عمل وکړه، بس ستا غاړه ازاده، نور ګناه او ثواب د ده غاړې دی.